ګیلمن وزیر قتل هغه شهادت هغه خاورو ته وسپارلی شو، جنازې وشوه چې په هغه کومه حمله شوې ده په هغې کې ککړ خلک خو تقریبا معلوم دي. زمونږ رابطې د متعلقه پولیس افیشل سره وس وشوي، وختي هم ورسره شوي دي چې مرکزي ملزم خو بالکل آزاد داوړ هغه مونږ ته په نظر باندې راځي چې دا واقعه هغه کړې ده. د هغه ګرفتاري هیڅ قسمه حرکات مونږ نه دي کتلي. د پولیس وایي چې هغه په یو داسې ځای کې دی چې هلته مونږ ورځو، اسلام آباد کې نه دی، ملک کې دی، خو غیر علاقه کې دی. مونږ هلته ورځو خو د سکیورټي صورتحال دا دی چې هلته مونږ کاروایي نشو کوی. بل دغه 15 کسان چې په دې حمله کې نور ککړو، پولیس وایي چې دغه نامعلومه دي. مونږ ته په دغې حواله باندې سخت مسایل راپېښ دي، هېڅ قسمه معلومات نه لرو. ګران کتونکو لروبر کې هرکلی ډیره مهمه معامله د ګیلمن وزیر قتل هغه شهادت هغه خاورو ته وسپارلی شو، جنازې وشوه. خو یو غټ سوال هغه دا دی چې په هغه کومه حمله شوې ده په هغې کې ککړ خلک خو تقریبا معلوم دي، خو د هغوی د نیولو د هغې د دې کیس تحقیقاتو په حواله باندې عجیبه صورتحال دی. مونږ دا کیس د وړاندې ورځې له فالو کوو. 2 ورځې وړاندې مونږ په دې هکله باندې ویډیو کړې وه. مونږ چې کم معلومات وس وکړه 2 ورځې وړاندې چې مونږ کومه رابطه کړې وه، مونږ ته پولیس افیشل دا ویلي وو چې 2-3 ورځو کې به تاسو ته مکمل تحقیقات هر څه به واضح شي. خو دومره افسوسناک خبره ده په دې حواله، دا زه تاسو سره شریکوم. زمونږ رابطې د متعلقه پولیس افیشل سره وس وشوي، وختي هم ورسره شوي دي. هغوی نور په دې حواله د څه ویلو نه ډډه کوي. دا یو ډېر لوی سوالیه نشان دی. مونږ ته په وړاندې چې کومې رابطې شوي، مونږ دا کیس فالو کړی، زموږ خبرې شوي د دې چې کوم انویسټیګیشن افیسران دي، نو هغوی دا ویلي وو چې زر تر زر 2 ورځو کې مونږ تحقیقات تقریبا دا هر څه کمپلیټ کیږي، هر څه به واضح شي. وس دا خبره ده چې مرکزي ملزم خو بالکل آزاد داوړ هغه مونږ ته په نظر باندې راځي چې دا واقعه هغه کړې ده. د هغه ګرفتاري هیڅ قسمه حرکات مونږ نه دي کتلي. د پولیسو لخوا هیڅ قسمه داسې کاروایي مونږ ته په نظر باندې نه راځي. یو بل ډیره انټرسټینګ خبره، پولیس وایي چې هغه په یو داسې ځای کې دی چې هلته مونږ ورځو. زه هغه پولیسو مطابق هغه وایي اسلام آباد کې نه دی، ملک کې دی، خو غیر علاقه کې دی. مونږ هلته ورځو خو د سکیورټي صورتحال دا دی چې هلته مونږ کاروایي نشو کوی، ځکه چې سکیورټي لوازمات یا مجبورې دي، د هغې په وجه مونږ هلته لاس نشو ورچوی. دغه خو یوه بېله خبره ده. بل دغه 15 کسان چې په دې حمله کې نور ککړو، پولیس وایي چې دغه نامعلومه دي. مونږ ته په دغې حواله باندې سخت مسایل راپېښ دي، هېڅ قسمه معلومات نه لرو. دا ډېر عجیبه خبره ده. 100 ورځې وشوي، مرکزي ملزم پته نه لګي، هغه په غیر علاقه کې دی. او چې کم 15 کسان دي، 15 کسان پولیس دا وایي چې بالکل د هغوی څه درک مونږ ته تر اوسه پورې نه دی معلوم. اسلام آباد ښار دی، CCTV کیمرې لګېدلي دي، هر څه شته. په دغه ځای کې ډېر خلک هم موجود وو. نو دا جواز پیش کول چې مونږ ته په دې حواله باندې دا نور چې کم کسان دي د مرکزي ملزم هیڅ قسمه معلومات نشته، دا یو ډیره عجیبه خبره ده. زه دا خبره وکړم چې ګیلمن وزیر صاحب هغه په حق باندې ورسېدو، جنازه هر څه وشوله، د پښتونخوا د هغه په غم باندې ویر کوي، غمځپلې ده. خو دا هغه وخت دی چې د دې قتل تحقیقات په فوري توګه اواز به اوچتول وي. کمې ادارې چې دي په هغوی به فشار راوړلي چې خپل ذمهواری پوره کړي. تر اوسه پورې په دې حواله باندې هیڅ نه دي شوي. مرکزي ملزم په حواله مخکې دا اطلاعات چې بارمل ته تښتېدلی دی. پولیس اسلام آباد وایي زمونږ چې کوم افیشل سره په رابطه کوو، هغوی وایي که بارمل ته وتښتي هغه موږ دپاره آسان ده، ریډ وارنټ په جاري کړو، دا به وکړو. بیا یې دا خبره کړې وه چې هغه اسلام آباد کې نه دی بلکې د پښتونخوا یوه
علاقه کې دی مرکزی ملزم دا د پولیسو وینا وه موږ ته چې بله ورځ کومه خبره وشوه په هغې کې بله اهمه خبره دا ده چې کوم 15 کسان دي نور په دې حمله کې ورسره کړو پولیس وایي چې د هغې په حواله تر اوسه پورې هېڅ نشته موږ هېڅ نه دي کړي هېڅ اشاره موږ ته نه میلاوه نو دا هغه سوالونه دي چې یو خو مرکزی ملزم تاسو وایي چې په پلان کې ځای کې دی او هلته زموږ څه مجبورۍ دي هلته موږ لا کاروایي نشو کولی دغه یو سوال دی بل زه دا سوال ګڼم چې 15 کسان دي څه لږ نه دي پوره 15 کسان دي تاسو تر اوسه پورې یو کس هم گرفتار نشو د هغه په حواله باندې څه معلومات میلاو نشو پولیس دا وایي چې موږ ته څه معلومات نشته دا ممکنه کیدی نشي د اسلام آباد په شان ښار چرته چې مکمل ښار د کیمرو کې بنلی شوی دی سیف سټي دا هر ځای کې نظر دی د ادارو په دې حواله باندې نو یو ګیلمن وزیر هغه شهید شو خاورو ته وسپارلی شو ټول قام یې په غم کې په لړزان کو خو اوس د قام دې طرف ته خیال پکار دی چې په دې حمله کې کم ککړ خلک دی هغه را پیدا شي ذاتي تنازع وه هر څه هغه په خپل ځای باندې ده د دې موږ ته اصلي حرکات میلاو شي او علبه قام ټول چې کوم پښتانه دي علبه هغوی مطمئن چې دغه کسان ونیولی شي هغوی عدالت ته راوړلی شي انصاف کټهرې ته راوړلی شي نو بیا به د هغې نه بعد خبره کیږي مونږ به په دې حواله باندې دا کیس فالو کوو سبا لم زموږ په دې حواله باندې چې کوم افیشل دي د هغوی سره رابطې شوي دي هغوی وایي چې مونږ به نور ډیټیل درکو خو اوس چې کوم معلومات مونږ نن کوم وکړه فالو اپ وکړو په هغې کې مونږ ته څه نه میلاویږي او چې کوم افیشل دي هغوی د څه ویلو نه ډډه کوي او ویل دا دي چې مونږ ته ویلی شوي وو چې یوه هفته مونږ درکوو خو 2-3 ورځو کې به هر څه واضح وي نو دا هغوی مونږ سره د خبرو کول نه انکار مطلب دا دی چې هېڅ نشته کیس لکه مخکې چې څومره او های پروفایل کسان وژلی شوي وو په حق رسېدلی وو شهیدان کړی شوي وو دغه شان دا کیس یو عام تاثر دا اوس پیدا کیږي چې په دې کیس باندې ځان خاموشي اختیارولی شي او مطلب دا دی چې ګیلمن وزیر په حواله چې ټول قام کې کم لړسب دی چې هغه لږ په قلاره کینی نو مونږ به بیا دا معامله کو هر قسمه اثر و سوخت دی سیاسي دی یا نور ارڅه دی چې کم ملزمان دي دا بچ کو نو دا یو تاثر دی دا ډیر مخ په زیاتېدو دی او د هغې ثبوت دا دی چې کم په دې حواله باندې اسلام آباد پولیس تحقیقات دي هغه تر اوسه پورې د نش برابر دي او دا پاسبل نه ده دا ممکنه نه ده چې څنګه اسلام آباد په شان ښار کې 15 کسان راځي یو کس باندې اټیک کیږي های پروفایل کس او تر اوسه پورې چې کوم مرکزی ملزم دی د هغه په حواله ما تاسو ته ووایي هغوی وایي چې دلته نشته چېرته غیر علاقه کې دی 15 نور کسان دي د هغې په حواله هم څه ترک نشته هیڅ قسمه معلومات نشته په دې کیس باندې به مونږ هر قسمه زموږ کوشش وي چې کم تحقیقات دي هغه مونږ تاسو ته راوړو سبا هم په دې حواله مونږ تاسو خبرو ډېر مننه